دریش پیتم شعبه هغه به په باره د فی الجود والسخاء د الله په لار کې سخا کول او خیراتونه کول. جود او سخا د الله ډیره خوښیږي او د الله په لار کې انفاق. زمونږ رب دې سره ډیره مینه لري. زمونږ رب د هغه انسان سره ډیره مینه لري چې رب یې لیدلی نه دی او هغه په نوم باندې صدقې کوي. رب یې لیدلی نه دی او دومره یقین دی ور باندې د وجود او د عوض ورکولو او چې د هغه په نوم ورکوي ظاهره هېڅ شی ورته نه میلاویږي. ظاهره لاس کې هېڅ نه میلاویږي خو لیکن زمونږ په رب وجود باندې او هغه ملاقات باندې داسې یقین دی چې دا وایي زی مسکین ته په لاس کې نه ورکومه، زی لګیم الله ته ورکومه، زه لګیم الله ته یې ورکومه. ځکه الله ما ته ویلي دي چې واقرض الله قرضا حسنا. د ایمان شعبه ده، د ایمان حصه ده، د ایمان برخه ده. او دی وجه نه امام بیهقی د ایمان په شعبو کې جود او سخا ذکر کړی ده او چې دا او ملائکه دو ملائکه الله مقرر کړی دي. ما من یوم یصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم اعط ممسكا تلفا. دو ملائکی ہر سحر را گزیگی اللہ نبی فرمائی. او دوارا مسلم روایت دے صحیح حدیث دے. یو ملائکه خیری کوي بله ملائکه دعا کوي. چې دعا کوي هغه چاته کوي؟ هغه دا وی اللهم اعط منفقا خلفا. ای الله ستا په لار کې چې څوک انفاق او خرچ کوي یا الله ته عوض ورکړي، یا الله عوض ورکړي. نو ستا څه خیال دی چې ملائکه وی چې عوض ورکړي الله به نه قبلوي؟ دا ملائک خود الله ډیر خوږ مخلوق دی. وجعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن اناثا. د رحمان ذات بندگان دي دا او لا یعصون الله ما امرهم. د الله اس نافرمانی نه کوي او لا یسأمون. د الله په بندګۍ بالکل ستړي کیږي نه. لا یفترون، بالکل سستی پکې نه راځي. الله فرمایي نو چې دا ملائکه دعا وکړي چې الله دې فلانی فلانی ته الله صدقه ورکړه یا الله ته عوض ورکړه، نو الله به نه قبلوي. زما رب یې ولې نه قبلوي؟ خو شرط دا دی، یو شرط پکې دی چې دا صدقه او خیرات تا د پاک او د حلال مال نه ورکړي. ځکه زمونږ خواږه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ان الله لا يقبل صلاة بغیر طهور ولا صدقة من مال غلول. الله نبی فرمایلی دي الله منز بی اودسا نه قبلی، بی اودسا منز الله نه قبلی او هغه صدقه الله نه قبلی چې هغه د دوکي او د فراډ او د دولمبرۍ او د حرامو د ډنډ نه دې راخستې او لګې صدقه کې، الله دا نه قبلوي. ان الله طیب لا يقبل الا طیبا. زما رب ډېر پاک ذات دی، زما رب چې دی پاک شیان قبلوي. طیبین الله خوښوي. طیبین سلام علیکم ادخلوا الجنة بما كنتم طیبین. او جنتیانو هم طیبین الله ته ور رواني. او دوی به ملائکه څه کوي؟ هغه خیرې کوي. اللهم اعط ممسکا تلفا. یا الله بخیل ته نقصان تاوان ورکي.
چې څوک انفاق نه کوي او بیا بالخصوص د زکات مال نه ورکوي. ابو روز یو کس سره مخ شومه الله ډېر زیات مال ورکړی دی او راته وی یاره زکات ورکول هم ګران کار دی. ما وی زکات کې به دویم سوچ نه کې، یو سوچ به کې چې ورکول دي. زکات کې دویم سوچ نه چلیږي چې نه 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 یاره وی ډېره زیاته ګرانه ده او دومره مال الله چې چاته ورکړي. اخو زکات ان فی المال لحقا سوى الزکات، زکات نه علاوه نورم ورکوه د الله په لار کې. تو خو لا زکات خې ملائکه خیرې کوي اللهم آت ممسکا تلفا. بل روایت کې دی نبی اسلام فرمائی لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان نار جہنم فی جوف عبد ولا یجتمع الشح والایمان فی قلب عبد. سمر خوب حدیث دے، دیر ناشنا حدیث دے. او اللہ نبی فرمائی چې دو شیان نه جمع کیږي په اور د جهنم کې او دو شیان نه جمع کیږي په زړه د مؤمن کې. اور د جهنم کې دو شیان نه جمع کیږي. کوم شی؟ یو هغه انسان چې د الله په لار کې د باندې ګرد غبار پرېوتی دی، جهاد کوي غبار زده دی، دعوت لپاره وتی غبار و ګرد ور باندې پروت دی. دا غبار او د جهنم لوګي سره نه جمع کیږي. الله نبی فرمایي یعنی دا انسان الله جهنم ته نه بوزي. او د مؤمن په زړه کې دو شیان نه جمع کیږي. هغه کوم شی دی؟ الشح والایمان، بخل او ایمان نه جمع کیږي. یعنی مؤمن به شحیح او بخیل نه. بخل دی ته وي چې خپل مال چاته نه ورکې، او شح دی ته وي چې د بل مال دی بل باندې پیرزو نه دی. یا ربا دا لا څومره بدبختی ده چې ورکیم بل مالم د بل دی، ګټلم دی بل دی، ځان پې خوار کړیم دی بل دی، او ورکی دی بل دی ورکی، ستا هېڅ تعلق نشته. ته وی چې څلی دله ورکی اعوذ بالله منها. دا شح دی. الله نبی فرمایی دا ایمان نه جمع کیږي. ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. زما پر رب قسم دی چې اخلاص سره دی ورکړو، د یوې روپۍ عوض به الله زر درکوي، زر روپۍ اندې دنیا کې به یې درکوي الله. چې پاک دی ورکړو او په اخلاص سره دی ورکړو او انتظار یې کوه. کله وعده ډېره نږدې درته میلاو شي او کله وعدې کې لږ ټیمي، خو لیکن ته به صبر او برداشت کې. د ایمان شعبه یې ځکه ګرځولې او چې د الله په لار کې انفاق او خرج کول